چې مبارک رحمت الله علیه دربار ته د جمعې په ورځ باندې تقریر د اورېدو د پاره او یا زره کسان راتل او یا زره کسان دا بر د په دې مسجد کې او په دربار کې په جمعات کې ناستو دی به د پیرانی پیر سے مبارک تقریر اورید هغه زمانہ کې لوډ سپیکر نه وی هغه زمانہ کې لوډ سپیکر نه وی لیکن دا د مبارک کرامتو چې او یا زره کسان مخامخ ناستو د مبارک په منبر باندې جلوه افروزو او چې تقریر به شروع کړ د تقریر د اول نواله تر اخره پوري د او یا زره کسانو کې چې لومبي صف کسانو بسنګ د आवाज اوریده داسې به د اخیری صف کسانو موریده په دې او یا زره کسانو کې یو کس دا شکایت نه لري چې نن موږ د پیرانی پیر سے مبارک خبر نه اوریدلې نو دا د مبارک کرامتو چې دا یا زره کسانو غوګونو ته ورده आवाज یو شانت رسیدو خلکو باورې د په خبرو رسید نو دې ته ویم کرامت نور صدا شیخ نه چې راویل جیب نرو باسو چاله ورک کرامت ویم دې ته دا خلاف عادت کاری خلاف عادت کارونه سلور قسم دي یو ته ارهاس وای بل ته معجزه وای بل ته کرامت وای بل ته استدراج وای لیکن دا د سړي پورې منحصره ده هغه کس ته وګوري ارهاس د پیغمبر سره تعلق ساتي چې داغه د پیدایش په مخ کې وخت کې یا داغینه لګ مخ کې یا عین د ولادت په وخت کې یا داغینه لګ رستو چې دا کم برکات صادر شدي ته ارهاسات داغه زمانه د پیغمبر علی السلام وای معجزه هغه چې اعلان د نبوتو کې او بیا مطلب دار کم خلاف عادت کارونه صادریږي نو دې ته معجزه داغه پیغمبر وای او دارنګي د ولی پلاس چې کم کار صادر شي ته کرامت وای او چې کله ولیم نه پیغمبرم نه او بیا د پیغمبر په امت کې نه او د کافر وی مشرک وی بی دین وی کاهن وی او د پلاس یو خلاف عادت کار صادر شي ته استدراج وای لہذا هغه سړی ته بکته شي چې د پلاس دا کار صادر شو دی سوق دی نو داغه مطابق فیصله وکيږي نو دا اولیاء الله دې پلاس چې کم خلاف عادت کار صادر شي ته کرامت وای لک درود شریف په نبی علیہ السلام مبارک باندې وای اللهم صل علی سیدنا و مولانا